الرحمن الرحیم قدوری والا سبق نمبر 32-33 کی دا باب النوافل حضرت مصنف رحمه الله دی زنا نوافل د دخای لفظ نفل راوړ د نوافل د نفل جمع د مراد تن سنت هم دی مسبخین سنتونه د مسد مخام ولا د سبعی ولا مسخوتن لدا پکې داخل دغه نه علاوه زیاتی چکم نوافل د اشراق و غیره چا شوبین دو ته هم یل شي نوافل نه السنت فی الصلاه په منځ کې سنت طریقه ده چې یصلی رکعتین دو رکعت سنت وو کی بعد طلوع الفجر د سبعی رکعتون اورستا معنا دو رکعت سنت په سبعی منځ کې شته دا سنت دي و اربعا سالور رکعت سنت قبل الظهر د مسبخین منځ نه مخکې دا ټول مؤکد دي دول رکعات ورکعتین بعدها او دو رکعت د مسبخین د فرض نه رسته دي و اربعا قبل العصر سالور رکعت سنت زواید دي مؤکد نه دي زواید دي مستحب دي دا د مزدیګار نه مخکې نفلونه کیږي و ان شاء کبه غوړي رکعتین دو رکعت دیو کی خیر ده ورکعتین بعد المغرب به اور پسې دي دو رکعت د مخام منځنه اور صدا سنت مؤکد دي مضبوط دي و اربعا قبل العشاء بیا سلو رکعت سنت زواید دي مکسره د مسخوتان منځنه مخکې نفلونه کیږي و اربعا بعدها سلو به د مسخوتان نو رسې لکه دو رکعت سنت تو کبه به دو رکعت نافل وکا و ان شاء کبه غوړي رکعتین صرف دو رکعت سنت تو کې مسخوتان نه بد کنور نه کوي سره مخته چې د نفلونو خموري زی کو شپې کو خصوص رکعت سړی کولای شي په سلام سره و نوافل النهار دی ورځول چې کم نفلونه دي ان شاء کا غوړي سول رکعتین به تسلیمه واحده دو رکعت دی کې به د سلام وړي تسلیمه واحده معنا د نه سی طرف ته سلام وړي معنا د خي طرف ته ګس طرف ته سلام وړول تل شي تسلیمه واحده معنا دو رکعت په سلام سره کول و ان شاء اربعا کبه غوړي سالور رکعت د په نیت کې وکي اخر کې به سلام تو کې تل شي سالور رکعت په سلام سره کول ويكره زياده على ذلك دين زیات بشپګه اترکات نه دي کول پکار په سلام یو نیت کې فاما نوافل الليل کده شپې نفلونه چا کول تهجد دي و غیر نور د شیان دي فقال ابو حنیفه رحمه الله امام صاحب وای ان صلى 8 رکعات بتسلیمه واحده کایو سړی اترکات کوي په سلام سره په یو نیت کې جاز ادا کیږي خو يكره زياده على ذلك دين به زیات نه دي کول پکار چې لاس دولس وکي وقال ابو يوسف ومحمد رحمهم الله دا دوړه ملګری وای چې لا یزيد بالليل على ركعتين بتسلیمه واحده چې شپې دي دو رکعاتونه زیات مکه بلکې دو رکعاتو د پاره د نو نیت تړي په سلام سره حدیث پر خبره بیان شنو را پکې بهتره ده چې دو رکعات دي کې شپه یو کورزي والقراءه واجبه في الركعتين الاوليين فرض منځونو کې په اول دو رکعتونو کې قرات فرض ده واجب ده وهو مخير في الاخرين خد اخري دو رکعات د مخام الاخري یو رکعات کنه په دې کې د اختیار د کوي او کنه کې خکای خود بهتره خبره ده ان شاء قرأ الفاتحه تکوا غوړي فاتحه دي د ډېر افضل ده و ان شاء کا غوړي سکته چپ دي پاتې شي ته درې تسبیح برابر و ان شاء کا به غوړي سبح په ځای تسبیح وغیرہ مېل شي خدا خو د فرض منځ مسله شوله وی تر واجب کې خاصه ټول رکعتونه ډکتي سنت ټول ډکتي ځکه واستخای والقراءه واجبه في جميع ركعات النفل سنتي او کا نفل دي د ټول شیان چې دي ټول رکعتونه ډکتي دي کې به قرات کوي واجب ده وجميع الوتر وترم درې واړه رکعات ډکتي خامخته یو خبره کې کوي سره د نفل منځ شروع کړو سو واجب نه مات کړلو دی ولا قضا راوړي ځکه د ځان باندې شی واجب کړلو ومن دخل في صلاه النفل سره د نفل منځ ته نه وته سو مفسد به مات کړلو سو واجب نه قضاها دی به قضا راوړي د در باندې واجب شولو فین صلی 4 رکعات کایو سړی څلور رکعات کول وقعد فی الاولین اول دو کې کین استوب د رسول وغیرہ پر ور سوال ثم مفسد الاخرین به اخری دوای موت کړلو سالور نیت تړل او دواخي پراخو کنه ادوای موت کو قضا رکعتین بسوس د دوا رکعت کا ضروري زکه دوا خاصی وشلو وقال ابي سب رحمت الله علیه امام یوسف سی سنا دی سالور نیت تړل او دواخي ور پسې پراخو خود دوای منځ کې موت کو نوزو بیا سالور وروړي زکه سدینیات سالورو تړلو د دسیا لکه کې ناظر باندې قیاس کی کا ناظر د کړي سالورو دواوا کې دو باندې نه خلاصيږي سړی د شته دی کیا فقال ابو يوسف رحمه الله يقضي 4 سالورو کذا بروړي خامخته ته چې نپلی مز خپ ولاړه باندې ډیره بهتره خبر ده کې سړی په ولاړه باندې نه کې ناشتي باندې کې بیا کولې شي ويسل النافله قاعدا فناستیم کولې شي مال قدرت على القيام ک ولاړه طاقت می خو بیا کولې شي خامخته کایو سړی د پیلوړي نفلونه شروع کړیو بیا کین استلو مانس کی امام سوی دا جایز ده
صاحبینی سنه ده جایز اول ته په ویلوړي شروع کړی ده اوس په ناستې کې ویلوړي کې سړی مضبوطي په ناستې کې کمزوري اول المز د مضبوط ورسته در پسې کمزور کړل د سینه ده ها که اوله کې ته نوس وي ورسته ودر دی به خیر ده همدا خبره کې پاین افتتح قائما کې سړی المز د نافل په ناسته شروع کړل ثم په ویلاړي شروع کړل ثم قاد به ولکین استو جاز عند ابي حنيفه رحمه الله امام سي چې د شی کول جایز دي وقال صاحبان وی چې نه لا يجوز نه د جایز ولی د کوم شی شروع کړي د نظر سره مشابه شو الا من عذر نه هغه عذر شي بدن کې درد پیدا شو غړو کې خوک پیدا شي یا بیمار شي د منځ کې وګین استل شي خامخته یو سړی د مصر نه ورشنه د صحرا کې د ډونګي کې د علاقې کې د چشت سره یا چې په سیلاړو سورلې بنې ناسو پواس بنې ناس تواس مشرق ته کله مخکې کله مغرب پر روان دي بنې نفلونه کې کوم طرف تم وي ومن كان خارج المصر کې سره د مصر نه بهر يتنفل على دابه خپل سورلې بنې منځ کولو الى اي جهه توجهت چې کم طرف ته د سورلې مخ خړول کېږي يؤمي ایماء اشاره سره به منځ کې نفلي مستنه مراد د سنت د پاره بر کوزيږي وتر د پاره بر کوزيږي او فرایض د پاره به هم رکوزيږي